ملګری سوال کړی دی چې هغه وایي چې دا په قسطونو باندې سیزونه اخیستل دا جایز دی که ناجایز دی؟ په قسطونو باندې سیز اخیستل دا جایز دی که ناجایز دی؟ تاسو به لیدلي چې سړی ورشي مثلا واشنګ مشین اخلي یا د فریج اخلي یا د بل داسې سیز دی چې هغه موټر سایکل اخلي، نو په قسطونو باندې زه اخلم، آیا دا جایز دی که ناجایز دی؟ چې زه کله په نقدو اخلم مثلا د یو سیز قیمت دی 100,000 روپۍ، خو چې کله زه په قرض واخلم نو مالی بیا راکوي په 50,000 روپۍ، نو جایز دی که ناجایز دی؟ نو په قرض باندې سیز اخیستل په قسطونو باندې په دې کې غریب سړي ته فایده راوځي. غریب سړي ته پکې دا فایده راوځي، اوس مثلا یو غریب سړی دی نو د هغه سره په یو ځای باندې 100,000 روپۍ یا 40,000 روپۍ یا 13,000 روپۍ نشته چې دی په یړ ورکړي او ځان له فریج والي، نو دا غریب به ګرځي او بس د خلکو نه به دغه واورې غواړي. نو خو که داسې وکړي چې دی په قسط باندې راوالي نو ټیک ده چې دته یو 15 یا 6,000 روپۍ یا هر څه چې دی دا ګران پرېوتو، لیکن دته هغه څیز مهیا شو، سهولت ورته پکې راووتو. لہذا په دې کې علماء احناف دا فرمایي چې په دې کې سود نشته او بالکل دا اخیستل جایز دی. په قسطونو باندې کاروبار کول دا بالکل جایز دی، په دې کې حرام والی نه راځي.